الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. قابل احترام جناب ستانه ګل صاحب او زما استاد گرامی جناب عباس ګل صاحب او د تخوی د مختلفو علاقو د پرایویټ سکول پرنسپلز او معزز اساتذه کرام حضرات، ما تاسو ټولو لپاره نه بلکې د ټول سماج او معاشرې لپاره دا نن انتهایی د کوسترګۍ مقام دی چې د دې قوم محسنین او د دې قوم هغه باشعوره طبقه چې هغه به د نوي نسل تربیت کوي او نوي نسل ته به یو تربیتي ګایډلاین ورکوي. موږ د هغې تذلیل کې، د هغې په بېعزتۍ کې او د هغوی په سټیټس چینج کولو کې هېڅ قسمه کمی پرېنښوده. او هغه طبقه چې هغه خلکو ته د انسانیت او د تهذیب درس ورکوي، هغه موږ په روډونو باندې ودروله. نو دا د دې قوم په دې موجوده دور کې د ټولو نه لویه المیه ده او دی باندې چې څومره د خفګان اظهار وشي نو دا کم دی. اوس ناشنا او عجیبه خبره دا ده چې زموږ ټول روټین لایف اکټیویټیز کیری آن دي. که تاسو وګورئ په حقیقت کې، لکه مثال په طور موږ سره اختر منیر صاحب و قاضي طیب صاحب و موږ یوې جنازې نه رالو او په هغې کې په سوونو باندې مخلوقو 1500-2000 پورې کسانو نه ایسوپیز شته، د احتیاطي تدابیر شته او دشمني چې جوړه ده نو بیا د ایجوکیشن سیکټر څخه کې او بیا په ایجوکیشن سیکټر کې پرایویټ سیکټر ټارګټ شوی دی. اولنۍ خبره خو په سټیټ ذمه داري دا ده چې دا ما ته روزګار به راکوي که دا یو سوشل ویلفیر سټیټ وي او زه دعوه لرم چې پاکستان سوشل ویلفیر سټیټ دی نو دی به ما له روزګار راکوي. خو چې دی ما له روزګار نشي راکولی او ما ځان له په خپله باندې د روزګار ډانچه جوړه کړې، ما د هغې نه محرومه کوي. ولې؟ یو ټیچر ډېره زیاته په احترام سره عرض کوم چې دی په سکول کې په 10-12 سره باندې ټیچینګ کوي، د ده نه به زیات مستحق افراد د معاشرې بل کوي. اوس که ته ما سره د بهر دنیا د یورپین کنټریز موازنه کې نو د هغو سره ریسورسز هم شته، د هغې سره متبادل انتظام هم شته. که سکول یې بند کړی دی نو د هلک تعلیمي کیریر متاثر نه دی، د سکول د ټیچر او د سکول د پرنسپل ذرایع معاش متاثره نه دي. د هغې لپاره متبادل انتظام شته. نو تا سره څه شی در سره دی؟ تا خو زه بېعزت هم کړم، تا زه بېحیا هم کړم، تا زه بربنډ هم کړم او د ټولو نه زیات په اتاریټیرین پوسټ باندې ناست دی. نو ته به هم د یو ټیچر د تربیت ته لاندې راغلی، هغه ټیچر به دومره زیات ناعاقبت اندیش نه و چې د خپلې پیشې ذمهوارۍ به ستا په حق کې نه پوره کړي. لیکن دې نه دا پته لګي چې دا کمی ستا پرسنل او ذاتي کمی نه، دا د ټیچر کمی نه دی. کوم حالات چې ستانه ګل صاحب بیان کړه چې یاره تاسو 50,000 فاین جمع کوئ او به د دې ځای نه ځئ، نو زما په خیال باندې ما دا خو چې د قصاب په تخ یو قصاب ناست دي نو د هغه روي هم دومره اکوډ او نان سیولایز مې چې سړي ته وایي چې پاس او ته ځه. او بیا د معاشرې هغه طبقه چې باشعوره طبقه ده د قوم محسنین دي، په موږ باندې احسان دی. لہذا موږ داسې ستاسو سره د مکمل همدردۍ یوازې اظهار نه کوو. که تاسو باندې لاټي چارج کیږي په موږ به در سره انشاءالله لاټي چارج کیږي. که تاسو باندې د 3 MPO تحت هم ډي ای خان ته یا هریپور ته لیږي نو چې په کومه موقع باندې دا پرچي کیږي انشاءالله موږ ته وایي موږ به در سره حاضر یو په دې موقع باندې. او اوس خو موږ صرف د نمایندګۍ په حیثیت راغلي. ستانه ګل صاحب بیګا داسې مې اطلاع کړې وه ذمهدارو ته پوسټ کې ورکړي و، ما پې کمنټ وکړو، ما پرزور تایید کوم، ورته مې مطلب مې دا چې زه به یم. خو که بله موقع راځي او تاسو د افرادي قوت ضرورت دي
نو ان شاء الله په انتهایی برپور تعداد کې به زمونږ ملاتړ ستاسو سره یو موږ به دلته حاضري کوو درسره. خو څنګه چې ستانه ګل صاحب وایي چې د اتفاق او اتحاد مظاهره پکار ده چونکې دا ټیچر برادري ده نو داسې یو اقدام هم نه دی پکار چې په دې سماج کې ډېر خلک داسې چې زموږ کردار بیا کریټیسایز کوي. موږ به چاله د ګوتې د نیولو موقع هم نه ورکوو او د خپل حقوقو د حصول دپاره به هر قسمه آئیني او قانوني جنګ کوو. که نن مارکیټ کولاو دی زما سکول ولې نه دی کولاو؟ که نن خم خادو کې په سوونو په تعداد کې سوشل ګیدرینګز کېږي زما په سکول کې چې SOPs مالو کېږي ولې نه دی کولاو؟ زما خپل ماشوم زوی دی او هغه په نرسري کې دی لیډ سکول کې د هغه اگزام په منځ کې دا لاکډاون ولګېده هغه خامخا چې ماشوم اگزام شوري او ناسا په بریک شي بیا د هغه دوباره اگزام ته سای کی برابرول او د هغه تیاری څونه مشکل کاری. د یوې ورځې په نوټس واتساپ ګروپ کې میسج وشو چې سبا د دوی پیپر دی نو په یوه ورځ کې به ما هغه ته تیاري څنګه کوله او د سکول پرنسپل او ټیچر ځان له د دباو په حالت کې اگزام کنډکټ کوو پیپر یې اخیسته چې په وټم په 9